تیر ورځو کې اخبار کې خبر راغی چې د اماراتو شیخ د هندوستان وزیر اعظم مودي راغوښته او د اماراتو کې لومړی منظر جوړ کړه منظر او په هغه منظر د اماراتو حکومت په خپل خرج جوړ کړ او په هغه منظر کې 360 بوتان 380 بوتان کېښود دا 380 بوتان هغه دي چې 1600 کاله مخکې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړله نو دا بوتان یې ایستي هغه 380 بوتان د عربو پاکې خاورې ته دې بې غیرته حکمرانانو د هندوستان او د مودي په یارۍ په دوستۍ کې واپس رادننه کړل دا زموږ حکمرانان نه دي دا د اسلام حکمرانان نه دي دا د رسول الله د امت حکمرانان نه دي دا د امریکې غلامان دي د دې علاج څه دی د دې علاج اسلامي انقلاب د اسلامي انقلاب اسلامي انقلاب د پاکستان د حکمرانانو علاج دی اسلامي انقلاب په عالم اسلام باندې چې د امریکې غلامان مسلط دي دا د هغې علاج دی دا په شام کې بمباري روانه ده نن اخبار کې راغلي دي چې روس 200 نوي هتیار جوړ کړي 200 نوي وسله او هغه 200 نوي قسمه وسله د په شام په مسلمانانو باندې ټیسټینګ یې وکړو د پې وازمایله د دې تجربه د شام په مسلمانانو وکړه غوطه یو وړوکې آبادي دی 8000 آبادي ده غوطه هغه غوطه کې د تېرې یو میاشت داسې بدترین قسمه ظلم وشو جوماتونه وسوځېدل د قرآن شریف سپارې وسوځېدلې تنکي ماشومان کټ شوله په ټولې دنیا بې غیرته مسلمانان حکمرانان د هغې په پوزه باندې مچ نه کښېني زه د بې غیرته حکمرانانو ته وایم په کوم مخ باندې به د حشر په میدان کې شاطئ محشر صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېږئ ای بې غیرته حکمرانانو دا نو د اسلام په کوم مخ باندې به د پیغمبر علیه السلام نه د حشر په میدان کې د شفاعت سوال کوئ د پیغمبر جوماتونه وسوځېدل کتاب د الله وسوځېده د رسول الله د امت تنکي بچې کټ شوله او تاسو عیش و عشرت کوئ تاسو د دشمن په څنګ کې ولاړ روی د دې نه د خیر تمه مه کوئ د دې نه د خیر تمه داسې ده لکه د هندو په کور کې چې جانماز ګورئ